السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرو ملګرو مونږ ته کمنټس وکړل، مونږ ته کال وکړل، یاره قاري صاحب زمونږه داسې قسمه حاجت ته په زړه کې زمونږ د زړه یو ارمان دی چې دا پوره شي. یا داسې خلک دي هغوی وایي چې یاره قاري صاحب زمونږ په کور کې څه مشکلات دي، د هغې دپاره راته څه وظیفه وښایه. یا داسې خلک دي هغوی ته کارونه نه میلاویږي. که وګوره زمونږ دا مسافر وروڼه دوی لاړ شي هلته به بهر ملک کې وي، 3 میاشتې او 4 میاشتې په ډیره کې هسې ناست وي او هغوی ته کارونه نه میلاویږي، هغوی ته ډیوټۍ نه میلاویږي. انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته بهترین وظایف وښیم، هغه تاسو شروع کړئ انشاءالله د الله په حکم سره. دا به الله جل جلاله ستاسو لار کولاوه کړي، یعنې تاسو ته به نوکرۍ هم میلاو شي، تاسو ته به کاروبارونه میلاو شي او دغه شان د کور مشکلات به هم حل شي. او که د چا په زړه کې څه حاجت وي، د زړه یو ارمان وي، انشاءالله هغه به هم پوره شي. دا هر څوک کولی شي، ډېره اسانه وظیفه ده. که چا سبق ویلی وي او که نه ویلی، خو دا وظیفه داسې وظیفه ده دا هر سړي له ورځي چې مسلمان وي هغه له دا ورځي. ډېر اسان عمل دی. ویډیو را سره پوره ګوره، انشاءالله ډېره فایده به کېږي. زیاتر خلک ویډیو نیمه وګوري بیا موږ پسې کال وکړي یاره قاري صاحب موږ ته دا وظیفه بیا ووایه، موږ پیل ته پوه نه شو. د دې مین وجه دا ده چې موږ پوره ویډیو نه ګورو، ځکه پې ما ته پوهېږو نه. نو که داسې خلک دي هغه وایي چې یاره قاري صاحب زما د زړه حاجت دی، زما د زړه ارمان دی چې دا پوره شي شرعي، خو به شرط دی چې شرعي حاجت وي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله ستاسو د زړه ارمان پوره کوي، ستاسو د زړه خواهش په الله پوره کوي، خو چې شرعي وي. 2 نمبر ده چاته نوکرۍ نه میلاویږي، چاته کارونه نه میلاویږي. بهر ملک کې زموږ مسافرونه دي، الله جل جلاله دې په مسافرو خپل رحم او فضل وکړي. هغه زموږ د امرونه دي. موږ چې لاس اوچتو د ځان نه مخکې مسافرو ته دعا کوو، یا الله پاکه د هغوی مددګار شي، یا الله پاکه ته په هغوی رحم وکړي، فضل پرې وکړي. ځکه د دې مسافرو هم لږ خیال ساتئ. دا زموږ ستا دپاره څومره لرې تللي وي، خپل بچي پرېښي وي، خپلې کمرې پرېښي وي، خپل فونونه پرېښي وي، خپلې اجرې پرېښي وي، او ستاسو د پاره په بهر ملک کې مسافرۍ کوي، تاسو نه ګټي. د دې مسافرو ته دعا کوئ، د دې مسافرو خیر خبر اخلئ، دوی له تسلي ورکوئ. نو داسې خلک وي هغوی ته نوکرۍ نه میلاویږي، هغوی ته څه کار نه میلاویږي، په ډیره کې ناست وي هلته مسافر هم وي، ټایم پې اوړي او هغه ته نوکري هغه ته کار نه میلاویږي. نو انشاءالله چې دا وظیفه وکړي الله جل جلاله به ورته کار ورکړي. یا داسې خلک دي هغوی کار کوي خو هغوی له کفیل پیسې نه ورکوي. نو اول مسله خو د هغوی دا ده چې د مور او پلار تابعدار بندگان جوړ شي، یعنې د مور او پلار نافرماني دې دی نه کوي. کم انسان چې د مور او پلار نافرماني کوي دته به دغه رکاوټونه راځي چې د باندې به کار کېږي خو بیا به ورله تنها نه ورکوي، دا به ورسره راځي. ځکه نو د مور او پلار احترام، د مور او پلار قدر کوئ. داسې خلک دي چې هغوی کار وکړي خو هغوی ته نوکري، مطلب هغوی ته پیسې نه میلاویږي. نو انشاءالله دا عمل چې څوک وکړي الله جل جلاله به د ده د کفیل هغه زړه نرم کړي او ده ته به هغه تنخوا ورکړي. یا داسې خلک دي هغوی په کور کې څه مشکلات دي یا د زړه خواهش وي او دی وایي چې یاره کاش چې زما د زړه دا خواهش، زما د زړه دا ارمان پوره شوی. نو انشاءالله په دې ویډیو کې ورته زه بهترین او اسان عمل وکړم. دا کوئ الله جل جلاله په تاسو رحم کوي. د هغې نه مخکې 2 خبرې کول غواړم. اول نمبر دا چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. دا زه اکثریت ویډیوګانو کې چې تاسو د خپلو منځونو پابندي کوئ. 2 نمبر دا چې چا مطلب د الله حکم منل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مبارکې دا په خپله زندګۍ کې راولو، انشاءالله ډېره فایده به کېږي. لکه څوک وایي چې په موږ باندې قرض دی، یا دغه شان څوک وایي چې ما ته نوکري زه نوکري وکړم، زه هلته دیالي مزدوري وکړم خو ما ته تنخوا نه میلاویږي. یا داسې خلک د هغوی په زړه کې خواهش جذبه وي چې زما د دا کار وشي. نو څوک چې دا عمل وکړي الله جل جلاله به دا ټولې مسلې حل کوي. او هغه عمل څه دی؟ هغه دا دی چې د ماسخوتن د لمونځ نه بعد به ته 2 رکعته نفل به وکړي، په سوچ کې به دی چې الله پاکه زما خو دغه سوچ دی، یا الله پاکه ما نوکري کړې ده، ما دیالي مزدوري کړې ده، ما ته تنخوا نه میلاویږي، یا الله پاکه د دغې دپاره دا 2 رکعته نفل کوم او ستا نه یې غواړم یا الله پاکه چې د ده دا زړه نرم شي او ما ته دا خپلې تنخوا راکړي. نو چې دغه سوچ دی وي یا دغه شان یو کس دی هغه زما د زړه خواهش دی، زما د زړه حاجت دی چې هغه پوره شي، نو د 2 رکعته نفل وکړي، په سوچ کې د حاجت راولي چې الله پاکه دا حاجت په ته پوره کړې، الله پاکه دې پوره کوونکی صرف ته بل یو سړی نشي پوره کولی، یو بندی نشي، الله پاکه ټول بندګان او دا ټول څیزونه خو تا پیدا کړي. نو انشاءالله چې دا سوچ پکې وکړي. یا داسې کسان دي هغوی ته نوکرۍ نه میلاویږي، هغوی ته مزدوري نه میلاویږي، نو انشاءالله دغه دې په سوچ کې راولي او 2 رکعته نفل دې کوي او د هغې نه بعد دی دا درود ابراهیمي دې 300 بار وایي
دريس وبيري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا درود إبراهيمي دا 300 بار ہوئے او بیا پاسي ان شاء الله دا عمل یو سورہ وکا الله جل جلاله بری ټول فیصله الله جل جلاله بری هر قسم حاجت پوره کی دغه شان کم نوکری دی نوی دغه شان کار نه ملاویږي دغه هم ته الله ملاو کی یا داسې تا چا سره کار کړي خو تنخواه نه درځي ان شاء الله چې دا عمل وکي الله جل جلاله به دغه سړي په ځل کې واچي تعالی خپل تنخواه درکې نو کو دا ویډیو د هر چا غوښوي او خدمت کې دا عرض دی چې دا نور ملګرو ته او خاص کر مسافر ته هم ورسوي دا زموږ طرف مسافر ته دعا به ان شاء الله هم مسافر ته کو او دا زموږ طرفه مسافر ته هم ور شیر کوي والسلام ډیر مهرباني الله مرته خوشاله ساته